أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. درمه حصہ شروع شیوہ چپائی کے مسئلہ د جہاد فی سبیل اللہ وا داغی دا پارا مخی بازی کارون ضروری دی چیو پاگی کی ایمان دے جہاد کے نو داغی دا پارا مخی نا ایمان ضروری دے ایمان پا اللہ باندے پورز دا آخرت باندے ملائکو باندے کتابونو باندے پیغمبرانو باندے دا پینزو دا ایمانیاتو تذکرہ اکڑا نور مشتی خسر ادا دے دا ہر عمل دا پارا ایمان ضروری دے چی اسرے دا ثواب تمکی ناغی دا پارا ایمان ضروری دے ایمان نہیں نو سمرا خکارونا سوک کئی داغی فائدہ دنیا کی بئی لیکن اخواتا بیا پیدے نشتی. اللہ رب العزت وی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا کم چے دا خلق کم عمل کئی کافر نلاغی دا پارا منگا دا فیصلہ کرلا دا قص او ارادہ کرلا چے دا با دوڑا الوزول شوی دا با گرزو دا غسی ندا دو عمل ټول دے بڑی دا انسانیت خبری بکی دا انسان دوستی خبری بکی دا غم خادی خبری بکی دے با معاشرہ کے دیر خو یو پرزی لیکن ایمانی نشتی نو دا ټول سمر اعمال چی دا برباد دی. بعض خلق صفتو نہ کئی یورپی ممالکو چاغی دمرا خدی اداسی دی ٹھیک دا خبری پا خپل زیبانی لیکن پاگی کی دا ټول نا غٹ کمے اگر دا ایمان دے دا سچی کئی نو دی دا زان دا پارا کئی کنے مسلمان باندے خواغی دا سرا اخلق وی وچ پی نخوری نو پینزه خبره د ایمانیاتو ذکر شوی او پینزه خبره د عمل وآت المال على حبه ذوي القربى مال ورکول سره د دینا چې د مال سره به د مینای سره د دینا مال به ورکی چې د الله سره به مینای او نور زینو کې راضی دم دے بدئی غربت نہ یر بے ہومی دا سینے چی غریب شم لیکن بیا ہوم دا اللہ دا پارا دے ورک رکی رشتہ دارانو تا اولنی حق اگر دے رشتہ دارانو دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چاہتا پوسو کو وی کم چی استا اہل و عیال لی دا چا نان نا پقا چی پتا بائیں لازم دا داغی سر خکوا رشتہ داران دی داغی سره خکوا بیا ور پسې داغی نه رستو دا کم چې مور پلار دی بچی دی داغی نه رستو خپلوانو نه رستو بیا گاونډیان دی گاونډیانو سره خکوا گاونډیانو نه رستو بیا اخواته نور پردی دی لری دی نو ذوی القربى رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره وابن السبیل مسافر سره والسائلین وفي الرقاب
سوال کوونکو لم او د سټونو په آزادولو کې دا د مال تذکره وکړه. بیا د اقامت الصلاة تذکره وا، منځ به قایموي، زکات به ورکوي، لوز به پوره کوي. او کم چې صبر کوونکي د هغې خو سوایم و هغه پکې ښه خلک دی، دا ښه صفت دی پکې چې صبرناک دي. په فقر و فاقه باندې د صبر دی، په لوږه باندې د صبر دی، په تاوان باندې د صبر دی، په مشقتونو باندې د صبر دی، وزر او تکلیفونه دي، مرضونه دي، په هغې باندې صبر دی. وحین الباس او په وخت د جنگ کې دا مختلف ځایونه دي د صبر. نو دا کسان رښتوني دي. وس دې ځای د سیاست مدن دپاره موږ وی څلور خبرې دي. نو هغې کې اولنۍ ذکر کوي چې کله دا څلور خبرې په ملک کې یي، دا ملک به امني او دی به مخې ته جهاد کولی شي. او دا خبرې چې پکې نه وي دی جهاد نشي کولی، بیا دی خپل ځان اوزګار نه دی. نو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، دا هر ظالم نه بدلا غستل، هر ظالم هر مجرم لا داغه د جرم مناسب اغله سزا ورکول. یو سړی قتل کړل نو د قصاص کړی شي. مسلمانانو ته حکم یو دا دی او چې تاسو په خپل باندې په خپل ځان باندې قصاص جاری کړئ. کله چې ځان په خپل باندې پیش کړئ، جرم دې کړی نو راشه په خپل باندې. دا په دې دور کې دا مثال موندل ګران دي. مخکینی دور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې دا شی دي. صحابي راغله یا رسول الله ما نه غلطی شي ده، ما باندې چې الله کم حد ده کما سزا ده هغه مال راکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه گواهان نه دی غوښتلی، مخې ته اړول ما کړل، ما جرم کړل، ما پاک کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مخ اړول، هغه بیا راغله. آخر کې به تابا داسې به دې نه کړي، دا به نه کړي. آخر هغه وی نه ما کړلی دغسې. چې کله دا اقرار یې وکړو، خبره بالکل خلک خبره کې سنډه پخکر باندې ودروله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وسو کسانو ته وی دې وولئ، په ګټو باندې وولئ. داغه نه چا یو خبر وکړه، نږدې نه یو سړي وویشتو، تندی ولګېد، د هغې نه وینې داره وکړه، په ده باندې ولګېده، ده څه خبرې خولې نه وویستې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې مه وایئ، دې یو سړي چې څنګه توبه ویستل لکه دا په دې ټول علاقه باندې تقسیم شي، د ټولو خلکو د نجات دپاره دا پوره ده. دغه داسې توبه وویسته یا بالکل پاک شوس. نو بدرت به ورته نه وایي، سړي توبه وویسته نو بدرت ورته ولي وی. بدرت خو اسیم چاته ویل نه دي پکار، او هغه خو خپل ځان باندې د الله دین کم چې احکامات دي، قصاص دي، دا ځان باندې جاری کوي. نو دنه بل ښه سړی به څوک زنانم راغله، سړی م راغلی، دا خبرې کړلي، او هغې باندې حد جاری شوی دی، سزا ورکړی شي ده. زنانه خبرم راځي، وی بس امید دی، وی خواه چې امید پیدا شي، بچه پیدا شي نو بیا براشي. بچه پیدا شو بیا راغله، وی یا رسول الله ما پاک کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم متوی اوس دا وړوکی دی، دې ځای کېږي. کله چې دا وړوکی لوی شي، د خپل ځان په خپله باندې د خوراک قابل شي، نو بیا به راشي. د دې وړوکي حق دی په دې مور باندې
نو دا بوله پی ور کوي، دا بوله تربیت کوي، دا به پالنه کوي، ضایع نشي. چې کله هغه دغه حد ته ورسېد بیا یې ځه کنده وله وکنئ، کنده وله وکنستاو، هغه یې رجم کړه. د سړي دپاره د ښځې دپاره دواړو دپاره خبرې یو شان دي، لیکن طریقې کار بدل دی. ولې هلته کې د زنانه بیا د ښکاره کېدو خطرې. نو ځان پیش کوي سزا ته، ما دا جرم کړلی. هلته کې مه که جرم وکړی شي او څوک یې ویني هغې باندې بیا قسمونه یو څه بل څه دا قصې رواني. کومې چې زمونږ دعوې کولی کېږي، کوم چې دعوی دي، کوم چې دا کیسونه چلیږي، نو دا ټول چې ګورې نو په هغه ولې کوې ده سړي ته به دا بلکل پته وایي ورته سړي ته پوښتنه کې تا څه کیس داخل کړی دا ولې تا داخل کړی څه چلو بیا هسې تنګو مې وي خبرې درو وچ پوچه تنګو مې مګه خبره خو دا وي چې زما چې د ده یو روپۍ ولګي نو زما لس لګي خیر دی ودې لګي، خو چې د ده یوه ولګي بس دغه تنګول دي. باندې ما ته پته ده دا کیس زه ګټلی نه شم، پاسې راکاږه مې تکلیف ورکول مسلمان لا دا خو زمونږ دې دور کې هر یو سړی دا غواړي. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلمان هغه دی چې د هغه د لاسو نه د ژبې نه بل مسلمان محفوظ وي. دې پکې نو څه کوي نو ځان په خپله باندې قصاص ته حواله کوي، په ملک کې قصاص جاری کوي، تنفیذ قصاص وکوي. نو چې کله دا وشي نو امن و امان به راشي. په کم ملک کې چې د قانون حکومتي نو هلته کې امن و امانی، او چې کله کم ځای کې قانون بالادستی نه د قانون حکومت نه نو هلته کې بدامني بیا خلک به لګیا په رڼا ورځ باندې بعضې کارونه وکړي او ښه په قراره بازار ګرځي. دا څه کېږي په دې دغه کې ټارګټ کلینګ کېږي، هر سړی وویني دا ځان غلی که په چپ شاله کړه څه مه وایه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے مومنانو فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص، تنفیذ د قصاص تاسو باندې لازم دی. قصاص کول، قصاص ورکول، ځان قصاص ته حواله کول فی القتلى په باره د وجلو شو کې. الحر بالحر، آزاد په بدله د آزاد کې دی. پرون ما یو خبره کړوه یو په بدله د یو کې، داسې نه چې هغه یو قتل کړلی جرم تی شی دی په غلطۍ شی دی، کله کله په جذباتو کې راشي سړی وکړي کار وشي، انسان دی غلطي ده کېږي نو ته به څه کوې اوس. داسې نه چې ته د هغه نه 2 وجنې 3 وجنې 4 وجنې ټولو کولمو والا ختمې. او خبره ما کړوه چې دا کار دی د حکومت زما ستانه دی چې ما تابع کو، لیکن چې کله کم ځای کې بعضې حکومت د قانون بالادستي نه وي نو بیا سړی مجبور شي نو بیا خپل انتقام په خپل اخلي. الحر بالحر، آزاد په بدله د آزاد کې دی، والعبد بالعبد، غلام په بدله د غلام کې، والانثى بالانثى، او ښځه په بدله د ښځې کې ده. مطلب دا دی چا چې قتل کړلی که آزاد کړلی که غلام کړلی که ښځې کړلی دغه د هغه سړي په بدله کې به دغه سړی وجلی کېږي. غلام قتل کړلی دا غلام به وجلی کېږي، ښځې قتل کړلی دا ښځه به وجلی کېږي. تر دې پورې یو سړی مړلی د هغه په قتل کې 2 تنه 3 تنه 4 تنه هر څه چې دي دا ټول پکې شریک دي، شریک دی پکې نه دا ټول به قتلولی کېږي. ولې دا ټول کې مسله ټولو کې ده که دا هر یو سړی داسې دی چې دا قتل ده کړلی دی وجې نه دا به ټول وجلی کېږي. بیا په یو قتل کې 15 تنه شریک دي، دغه 15 واړه به قتل قصاص کېږي، معاشره پاکه شي. الحر بالحر،
نو آزاد په بدل د آزاد کې دی والعبد بالعبد او غلام په بدل د غلام کې والانثى بالانثى او خزه په بدل د خزې کې دا سره چې اګری نګری نه دا خبره نه ده خبره مخکې د بعضې خلکو به کوتاهي کوله د شریعت د اسلام راتلو نه مخکې نور عادیانو کې الله رب العزت د هغې هغه خبره کوي داسې مه کوئ اګرې نګي وه په یو ملک کې وایي 3 کسانو هغه لاړو یو پیر دی یو مرید دی یو سره بل خادم دی 3 کسان یې تللی هلته چې کتلي هر څه وایي په پیسه باندې سیر هر څه چې څه اخلي جو پیسه باندې هغه پیر صاحب وی هلکه دلته دا ملک خطرناک دی چې دلته کې هر شی په پیسه دی نو دلته کې به جرم او روغ او ساز دا روغ او ساز دی بل بګې مجرم دی دا به پکې په پیسه یې ښه اب هم بګې دغسې ځي دلته کې اګري نګري ده ویزه اوسئ د دې ښار نه د ملک نه اوسئ هغه دلته کې هر څه دغه دي چې خامخا دلته کې څه اخرو په پیسه باندې چې شي هر څه نو چې کوم قیمتي شی دی نه هغه چې اخرئ نو خامخا چې برابر شو که پیر صاحب هم د بعضې مریدانو نه مجبوری پاتې شو په دې کې په جیل کې مجرمو هغه باندې خبره ثابته شوه وی دا پانسی کوي هغه چې پانسی له راوسته اوس کړی چې ده نو هغه د هغه سټ پکې ټینګېږي نه وځي ته خلک رالو بادشاه ته وایي هغه کړی خو هغه نه وځي پنده هغه وی نو ما خو د قتل دغه کړلی بل وله وګورئ که نه داسې څوک وله وګورئ چې هغه پکې پټ کېږي نو هغه قتل کوي قصاص پانسي کوي خلک ګرځېده په کلي کې په دې کې هغه د پیر صاحب مرید چې و هغه یې وموندو هغه چې وموندو هغه ویې زه د دا سټ ښه دی ښه وی دا والا پیټ دی چې وی کتو وی دا دغه دی دا به سبا پانسي کوو ښه بس په هغو باندې پیر صاحب باندې مو په بل باندې مو بل باندې ټولو باندې غم شو په دې کې پیر صاحب ورته لګه زه ته چل خیمه وم ځان په هغه طریقې باندې خلاصو واسې نه شو خلاصېدی تاسو هر یو سړی زه به هم ویم چې دا پانسي کېږم زه جواب به بیا زه ورکوم او دا بل به م وایي خادم به م وایي دا مرید به م وایي هر یو به وایي چې دا زه پانسي کېږم او ځان به بس په دغه کوي چې بس نن موږ پانسي شوې هغه وایي ځه بیا راځئ هلته یې چې لاړه وړوکی کم چې بګې وکړه شراب خو برابر شوی چې هغه لاړ جو ځان ته کړی واچوه بل ټیل وویل شه ته زه به پانسي کېږم پیر صاحب یې نه زه پانسي کېږم بادشاه ته دا تماشه چې ګوري خلک د پانسۍ نه تښتي او دوی وایي پانسي کېږو وایي څه چلی ده پیر صاحب ورته وی اصل کې زموږ په کتابونو کې لیکلي نننۍ ورځ ده په دې نننۍ ورځ باندې که څوک پانسي شو مړ شو سیده به جنت ته ځي هغه وایي ښه بادشاه ویل که دا خو وخت دی جو سیده چې جنت ته لاړ شي ښه ده نو هغه جو وی تاسو اخوا شئ تاسو پیر صاحب یې ما خوا نورې ما خوا کړه په خپله باندې پندې خپلې غاړې ته واچوله بادشاه باندې خو هم پیټ وه بادشاه یې ځه وی اوس ما پانسي کوي بادشاه پانسي شو دی جو لاړو دی راووتو هلکه خپې وباسئ د دې ملک نه چې کې دې ملک کې حکومت دې کې قانون نشته اګري نګري ده پکې د دې نه وتل پکاري هغه ځینې خپې وویستې نو داسې نه چې د اګري نګري څه چل کې یو آزاد سړی دی هغه مرګ کړلی نو د لپاره به آزاد ګورئ
یا غلام دی غلام مرګ کړل نو اوس به غلام ګوري بل غلام په پیسو باندې اخلي ابالاله یا خزي مرګ کړل نو اوس به ګرځي دا خزه امړه کړلا چې خزه امړه کړلا نو ته وسکه خزه به ګوره او خزه به وجنه دا خو سړی وجلا سړی وجلا هم د قصړې به وجل کیږي کو غلام وجلا غلام به وجل کیږي که آزاد سړی وجلا آزاد سړی به وجل کیږي که خزه وجلا خزه به وجل کیږي ودا څوک چې مړ شوی دی دا هغه ته باندې ګوره چې هغه څه شه دی نو هغه به وجنه دا به خبر ورانه کې اکم سړی چې مړل هغه دا اتیاو کالو وځ به اتیاو کالو سړی ګوري پکې کې بغرځي اتیاو کالو سړی سوګ دی اب وجنه نه چا چې مرګ کړل اق سړی به وجنه فمن عفي له من اخيه شيء نو چاته چې معافه وکړه شو دا غته دا ضرور د طرفنا منګه دا وایو چې دغه سړی قتل شوی دی ارز شه دی د استاد ضرور ولی نم نوزی دا د مسلمانې نم نوزی مسلمان دی بیام دی ارز چي دی قاتل له مسلمان دی نو فمن عفي له من اخيه شيء نو چاته چې معافه وکړه شو هغه تا داغه ضرور د طرفنا الله وی رور دی دیو ایو خو مړ شو دام وجنی وسو نو معافه او توکا معافه کله چې یو قتل شوه دی یو عمد دی یو خطا ده ادوارو کې فرق دی دیت کې ناغي کې دیت ته دیت مغلظه وته وي کم چې په قص باندې سړی ته سړی وجلې اول چې دی ناغا سي دیت ته دیکھیں فرق راضی پکې نن سبا چې کوم حکومت کم دیت مقرر کړل هو تقریبا 30 लाख خواوشا کې دی هر کال بجټ سره دغه هغه اعلانوم کیږي ولې مخکې یو دور داسیو 1 लाख روپیو هغه نه مخکې هغه نه ارزانو ورو شونه ګرانی کی جو هغه ګرانی دا د سونه په اعتبار باندې دا حکومت یو وخت دا اخودي دي ناغي باندې سونه ګرانی کی جو داغه قیمت زیاتی ګرانی کی جو مړیا قیمت هم دیت هم ګرانی فمن عفي له من اخيه شيء نو چاته چې معافه وکړه شاغته دا درو د طرف نه فتباهم بالمعروف نور پسې کېدل په خپل طریقه باندې په دغه مقتول ورثه په قاتل پسې ور پسې کیږي وعداون الیه باحسان او ادا کول د تم په خپل طریقه باندې نن سبا خو دغه سینه کیږي بیا معافه وشي نو وس دا مقتول ورثه دا بزی په قاتل پسې هغه زمونږه پیسې چې دي ناغرا کا او دا چې ورکول کیږي دغه سمرا پیسې چې دي شریعت کې دا وای دا په 3 کالو کې پورا کې دا دومره پیسې دي دیت ته سلو خان دي پاره کې بیا ځان لا سب کې د 1 کال سب کې 2 کال سره 3 سره سلو دا قصې پکیم دي نو فتباهم بالمعروف ورپسې کې د لې په خپل طریقه باندې شرمول باندې کې دانګه لکای کېږي باندې باندې خلک لکای شي چې چرته بل را دی د پسې روان دي او زه په دمه وینا کې زما پیسې الګ تغزاز ما سره د جوړ کړل ونه جوړ کړل او بشي کنه درب هغه بل سړي له پکار دادی وا داونه له به احسان چې اداي کې د تبخل طریقه باندې د وخت نه مخکي بل خبره بګدامي اداونه له به احسان خب احسان په طریقې باندې په خپل طریقې باندې ادا کی صحیح ادا کی کرے ادا کی دا زنا چې قاضي صاحب د موسی په جیب کې خو دی قاضي صاحب په جلاسو آزاد ډېر شه دی دا فیصله وکړه دا په حق کې کور د چراغ چې وګ درام موسی وي وعداونه له به احسان او چې ورکه نو صحیح ورکه ناکار بنو ورکه کوټه بنو ورکه ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا سانتیا دا تاسو رب د ربنا او رحمت ته فمن یتدا بعد ذالک
نو چا چې د حد نه تجاوز وکړو سره نه فلو عذاب علیم ناغه د پاره دی عذاب درناک. خلق سکی اعلان وکا ما معاف کړل یا روغ وکړه پروغه کې پیسې واغستې سورځي چې تیر شوه خبره لګړي سړا شو بل دې وتراونه وی شو بدله مو واغستو. الله وای دې ته تجاوز وای دې ته تعدی وای دا تعدی چې چا وکړه روغه کړوا او روغه کې په اعتبار کې سړی مړ کو بعد ذلك فله عذاب علیم دې پر عذاب درناک دی. ولکم فی القصاص حیات او استاد د پارا په دغه قصاص کې په بدلا غستو کې کم چې مجرم دی اغله په سزا ورکولو کې حیات ژوند دی د امن ژوند د خوشالو دی. څنګه د خوشالو دی سړی مړ شو خوشاله شو نه یو مړ شو خو نور بچ شو. کم چې قاتل له ابل خو وجل شه ده او دیتا په قصاص کې مړ کو نو چلو شو وس بل سړی چې ګوري ملک به امن راشي بے ځای به څوک تماچې نه رالي بے ځای به څوک خنجر نه راوباسي چې کله دغسې سړي له غوسه ورشي بل سړي له غوسه وروسته نو دې چل کوي جنگ جګړه جوړه شوه څوک سپېړې دا خبره یا خو اسانه سوشي لیکن په څوک سپېړه کې خبره لاړه شي د سره تماچه ده ناسا به تماچې راوویسته او ډزې وکړو چا باندې ولګېد خبره خلاص شو. نو اوس چې کله قصاص یي نو کله چې د سره تماچه ده ته دا پته ده که دی مې مړ کو سبا زه وجلی کېږم لاش به مې دغه ځای کې ځوړانی بیا ما به وجني د خلکو ټولو خلکو مخکې نو دی به لاس تماچې نه وروړي دی به لاس ترخ کې ورمنډي داسې نه چې دغه شي رامانې وهل خورم خیر دی دې وخورم سر به ورته کدګي ځان به ووهي پې لیکن تماچې له به لاس ور نه وړي خنجر له به لاس ور نه وړي او چې دغسې مسله نو بیا به دې تماچه ټوپک او خنجر وغیره دا شی به هم نه ګرځوي بیا ولې هلته کې درته پته ده چې سبا ما څوک مړ کو سبا ما وژني نو امن و امان به بې غمه بې درده په ملک کې به ګرځې څه غم درد تکلیف څه شی به نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که دین یو خپل کو یو وخت به راشي صنعاء یمن نه یوه ښځه به را روانې د کالو نه ډکه او حرم ته به روانئ لا تخافي الا الله دا الله نه سوا د بلې چا نه به نه یېرېږي. بس چا به کې وایي بیا پلانکې قبیلې به څه کوي هغه به د دین محافظ جوړ شي په دین کې خو امن دی ګر. یو صحابي وایي ما یوه ښځه ولیده روانه ده تپوس مې ترې وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی تپوس مې ترې وکړو چې چېرته ځې وی حرم ته ځم کم ځای نه رالی وی یمن نه رالم وی یریږې نه وی چا نه یریږي اسلامي ملک دی د الله نه سوا د بل چا نه یره نشته بل چا نه یریږي دلته کې خو مسله ورانه ده دغسې په ګاډي کې هغې کې دې نه پرېږدي هغه چې په اوښه یا بل داسې پیدل روانئ نه به پرېږدي دغسې زموږ د علاقې د اغله به څه کوي وغونه به وله سیري کړي مرۍ به وله ماته کړي بعضې وایي په دې بنګړو ویستو باندې وخت لګي اسانه باندې لاس کټ کوي هلته بیا دله ګوپا سوتی وي چل گیا سره دا چې کله اسلامي قانوني بیا به دا خبرې پکې نه یره به نه څوک به پیسې نشي پټولی ولکم فی القصاص حیات ستاسو دپاره په قصاص کې یو عجیبه ژوند دی د امن یا اولی الباب د عقل خاوندانو لعلکم تتقون دپاره تاسو متقیان شئ یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم القصاص
پس پېښې دې په تاسو باندې قصاص فی القتل په بار د وجلو شو کې الحر بالحر آزاد په بدل آزاد کې غلام بالعبد او غلام په بدل غلام کې والانثى بالانثى او خذ په بدل خذ کې فمن عفي له من اخيه شيء نو چا د چې معافي وکړه شو دته د ضرور د طرف نه د سشي فتبع بالمعروف ها کله کله معافي چ کی خبره بګي بل مسله کله کله رونه دي ګڼ رونه دي پلار ولا چا وجل یو تن پکې ما معاف کړل نو زده قصاص نه کیږي خبر ا دې ما معاف کړل کو په پیسې اخلي کې پیسې نه علي ارزه چي کوي اسه معاف کوي د الله د پاره کو پیسې اخلي هوس د قصاص بیان کیږي لازم نه کیږي چې دا سړی لسی سي کې یو یې سب پات کې ژوندۍ پات کې نه هي سي ولمړ کې نه ونه کیږي یا به ژوندۍ پات کې یا مړ کی نو بیا به دیتی خبره به دیت تاوړي فمن عفي له من اخيه شيء نو چاته چې معافي وکړه شو هغه ته دا ضرور د ترونه فتبع بالمعروف نو ورپسې کېدل په خپل طریقه ما داونه له به احسان او دا کول دي په خپل طریقه ذالک تخفيف من ربكم ورحمه دا آسانتیا دا تاسو رب د طرف نه رحمت دی فمن اتدا بعد ذالک نو چا چې تجاوز وکړو سو دې نه فلو عذاب الیم دا د پاره دی عذاب درناک دا بعد مسلې ډېر زیاتی کیږي نه پلک سات کې پلک وخت کې ټولې مسلې نه حل کیږي نه ویل کی کله کله به داسې می سړی ولګي خزمړ کی نو وس د دغه خزه نه د دې سړی اولاد ده نو وس د دغه خزه په مقابله کې په بدله کې دا سړی نه وجل کیږي شران نه وجل کیږي ولې د دغه خزه تپوس چې کوي ناغه به سامان کوي د دغه خزه رونه به کوي مور پلان به کوي نو ټیک دا اوبه تپوس کی سړی به ونی ویشي لیکن قصاص کیږي نه ولې پدې کې د اولاد ده او اولاد په پلار باندې کیس نشي کولای یو سړی ولګي پلار ولګي زوی مړ کو نو د زوی په مقابله کې پلار نه وجل کیږي ولې پلار خدا له حیثیت ولکم فی القصاص حیات جرم نے آمد اللہ تپوس کے جدا خبر دا ولکم فی القصاص حیات ساز پارا پا قصاص کے جوان دے دا امن یا اولی الالباب دا قل خواندان لعلکم تتقون دا پاری دا سمتقیان شئی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بند عمل کل توفیق رہی That's